نن سبا په فلسطین کې چې دا کم ظلم شروع دی نو د دې ټول مونږ ډېر سخت خلاف یو. مونږ باقاعده هغې سره د همدردۍ اظهار کوو. مونږ خپله دا دعوه کوو چې یاره د فلسطین باندې دا ظلم ختم شي او اسرائیل دې د خپلې پنجې اوچتې کړي او باقي د ټي ایل پي والا چې را تاسو کم یادوئ خو دا خبره کوئ خو تاسو خپل هم سوچ وکئ ستاسو چې دا کم دا چینلې دي نو تاسو خو په دې باندې هم د دنیا پیسې ګټئ نو او د اسرائیل ته خو زیات تر پیسې د سوشل میډیا په ذریعه باندې روانې دي که فیسبوک شو یوټیوب شو وغیره د هغې چینلې دي دلته خو مسلمانانو الحمدلله ثم الحمدلله د هر یو شي نه بایکاټ وکړو. نو زموږ تاسو ته درخواست دی تاسو هم په خپله یو مالداره پارټي یې تاسو دا فنډینګ راوالئ او تاسو هم د دې لپاره د جهاد اعلان وکړئ. تاسو چې په نورو باندې دعوې کوئ او په نورو باندې تاسو ردونه کوئ نو تاسو په خپله د دې باره کې تاسو څه وکړئ اوکې. نو زه آرمي والا هم زموږ مشران دي زموږ سربراهان دي بالکل هغوی به مو سره خپل کوي هغوی ته خو موږ په ښه نظر باندې ګورو هغوی خو زموږ د ملک دفاع دپاره کوي. یعنې ورکړې دا خو سراسر غلطه ده چې پاکستان کومې ټولې محکمې یا نور ادارې یایي چې دوی اسرائیل نه ورته فنډینګ کېږي نو ټي ایل پي له پکار چې دوی خپلې چینلې بندې کړي یوټیوب چینل نه دوی په کروڑو روپۍ د میاشتې پیدا کوي نو دوی له پکار چې بیا خپل یوټیوب چینل بندې کړي نو بیا په پاکستان باندې بختان لګوي چې پاکستان ادارې دوی نه فنډینګ کوي او دا کوي هغه کوي که نه او بل د آرمي چیف هم بیان پوهوي چې موږ د کشمیر مظلومانو او د فلسطین چې کوم مظلومان سره موږ برابر ولاړ یو او د ټي ایل پي چې کوم بیانیه ورکړه مکمل غلطه ده بیخي سراسر ناروا ده. دوی خپلې د دې نه دغه واهلي بایکاټ والي چې دا موږ ودې مني چې دا موږ دا خبره غلطه کړې ده. مشران دا وایي چې یو بی دا یو ظلم دی او دا یو زیاتې دی د هغې دپاره دا جلسې کوي جلوسونه وباسي او د هغې چې کوم پراډکټس دي د هغې نه ټول انکار کوي. بیک والا دا خبره کوي چې یاره دوی ته د هغه ځای نه فنډینګ میلاویږي او پیسې ورته میلاویږي دوی ځکه د دغه دپاره نه روځي نو دوی خو په خپل هم یوټیوب چینل استعمالي دغه هم د اسرائیلو دی پکار دی چې د هغې کوم دی اول به دوی په خپله دی شي نه بایکاټ کوي. لکه زه خلکو ته وایم چې لکه ته به دا کار نه کوې نو زه به هم کوشش کوم چې زه یې ونه کړم اړول نو چې زه بل ته وایم چې لکه ته دا کار مه کوه زه یې کوم نو خلک به وایي چې مولوي صاحب اول خو ته کې نو بیا دا خلک سره منې کې. یو ټولو پاټوله دې وخت کې متفق کېدل پکار دي او یو اواز دی یو قوت او یو طاقت جوړول پکار دي چې دغه کافرو ته موږ یو ځای شو او د هغې مقابله وکړو هغه که په لاس سره که په قلم سره په اواز سره په خلکو باندې الزامونه لګې بل چې تا سره ثبوت د دې خبرې څه دی که زموږ فوج دی که زموږ پولیس دی که زموږ عوام دي که زموږ علما دي که زموږ څومره سیاسي پارټۍ او دوی پې دا الزامونه لګوي نو لحاظه موږ دوی ته دا منت کوو چې وروره دا خبرې پرېږدئ چې دوی ته فنډینګ میلاویږي او دوی ته سزا میلاویږي که تا سره څه ثبوت یې هغه مخې ته راوړه د سوشل میډیا مخې ته یې راوړه دا سوشل میډیا په تمامه دنیا کې خورېږي چې موږ ته هم پته ولګي چې بوی دوی ته میلاویږي یو سړی په هر څه باندې په چا باندې الزام لګي نو دا بهتان عظیم دی په سخته ګناه کې ګرفتار